دی به وایي چې موږ منځونه کوونکي نه وې نو ټیک ته کافران خو منځونه نه کوي خو هلکه کله کله به په دې دپه کې چې دی مسلمان هم راځي که نه وایي به موږ منځونه کوونکي نو چې دی فرض پرېږدي دارنګې چې کوم دی صدقات غریبانانو ته چې دی زکات ورکول یا چې دی صدقات ورکول د دې هغې نه کړي نو بیا به ارمان افسوس کوي که نه او بیا پکې وایي چې یاره مونږ خو باطلو بحثونو کې چې کوم دی نو مشغولېدونکي سره د باطلو بحثونو کوونکي نو هلکه مونځ کوونکي نو نو ته وګوره چې د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک چې کوم دی نو هغه ترتیب چې څنګه و لکه د تراویحو دغه ته وګورې د تعداد د رکعتونو ته وګورې چې په هغې باندې بیا د صحابو اجماع راغلی ده دغې رکعتونو ته وګورې 20 رکعته اوس نو دی چې دی چې بیا ته وایي چې مونږ مونځ کوونکي نه مونږ دا 20 رکعته کوونکي نه وو که نه دا اته خو چې دا 20 څوک کوي نو دا اته خو پکې وکړي لاول که نه خو لاول وکړي نو بیا وروستو 20 ته رسي ها او لا چې پکې داسې ووایي چې یاره مونږ باندې قضا منځونه وو خو مونږ چې دی قضا عمري کوونکي نه وو څنګه قضا عمري کوونکي نه وو ځکه دا یاد ساتئ قضا عمري چې دی نو دا 2 قسمه قضا عمري د یاد ساتئ یو قسم قضا عمري هغه ده چې هغه یو سړی دی هغه مونځ کوي او د هغې یو مونځ سره د فرض مونځ سره د هغه وخت مونځ فرض کوي دا هم ښه خبره ده دا هم د اسلافو نه ثابته ده 40 کاله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې ترتیب سره منځونه کړي دي خو هلکه دا راته ووایې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو ما او تا ته دین ښودلی دی نو هغه ولې دا بیا د یو مونځ سره دا قضا یو مونځ راګرځولی دی نو علما لیکي وي دا داسې چل شوی چې د ګوتو د دې دغه چې کوم دی که نه د دې خپو د انځلو د دې ګوتو هغه حدیث مبارک چې کوم دی په دې کچې ګوتې نه شروع کړي که نه نو د دې دا ترتیب چې دی نو دې کې کوم حدیثونه وي هغه دې مبارک ته لا نه ورسېدلي چې هغه ورته کله ورسېدو نو بیا دې مبارک د هغې د وجې نه چې دی نو 40 کالو قضا په دې طریقه راګرځولي نو چې ته ولګي څنګه چې د قاضي خان عبارت یا د نورو چې کوم دی علماء کرامو دغه عبارت لیکلی دی چې څوک یعنی هغه فوت شوي منځونه قضا د فوایدو مثال په طور باندې راګرځوي او د ده نه چې کوم دی نو قضا شوي نه وي خو یاره څه مکروه پکې راغلي داسې دې وجې نه مثال په طور باندې کوي نو یو دغه ترتیب دی اکثر علما په دې وخت کې چې دی چې قضا عمرې ته دغه جوړ کړي چې دا نه کوي نو دغه مقصد ته نه واخلي دا دې نه دا مقصد مونږ وایو زه بالکل دا مطلب دی ستا خبره مونږ نه ورځو مونږ انکار ته نه کوو او که یو سړی دام کوي او بل چې دی نو چې دی د رمضان مبارک کې د جمعې مبارک کې اخیرنۍ جمعه راشي رمضان مبارک کې او قضا عمري چې دی نو مثال په طور باندې دی کوي په داسې ترتیب سره چې وخت مکروه نه وي سمانې نه وي او دا عقیده هم نه چې په نور اوقاتو کې لکه دا قضا نه کېږي او په دې کې کېږي دا عقیده هم نه وي د دې وخت د فضیلت د وجې نه د دې ورځې د فضیلت د وجې نه د دې میاشتې بیا په دې میاشت کې د دې خاصو ورځو اخیری شریع د دې فضیلت د وجې نه دا وایي راشه د الله رب العزت ته چې کوم دی نو دغه خواري کومه نو ما تاسو ته څه موانع نشته غیر چاپېر نه نو چې دی دا منځو کې 2 رکعته د سحر راوګرځئ 4 رکعته د ماسپښین راوګرځئ قضا 4 رکعته د مازدیګر راوګرځئ قضا او دارنګې د ماښام منځو 3 رکعته وکړي نو اخري کې ورسره چې دی نو 1 رکعت میله وکړي نو که دا د ده نه په ټول عمر کې چې ته قضا شوي نه وي نو دا به چې دی نفل وګرځېږي 4 وکړي د ماسخوتن 4 رکعته او بیا ورسره 3 رکعته وتر دا وکړي نو په دې ترتیب سره لکه مثال په طور باندې دا وتر چې دی 3 رکعته وکړي نو بیا ورسره اخرنۍ رکعت چې کوم دی نو دغه 4م ته بیا پاسي او 4م ورسره وکړي ځکه که دا مثال نفل وي نو نفل 3 رکعته نه څنګه ترتیب علماء ښودلی دی او تاسو ته دا خبره معلومه وي چې قضا چې دی نو دا په یو قسم د قضا دا دی 3 قسمه قضا ده یو یقیني قضا ده یو ظني قضا ده او یو وهمي قضا ده قضا یقیني دی ته ویل کېږي چې تا ته دا پته جمعه نه ساراني مونځ یا مانه فلانې ورځې دقه مونځ رانه پاتې دي قضا دی چې ته کوي نو دا به دې کې به بیا د ماښام 3 رکعته به په 3 رکعته کې د ماسوتن ویتر چې دی کې قضا نو دا به په 3 رکعته کې او قضا ځواني چې کومه ده نو ګورې دې ځوان ته چې کله دا خبره چې مانه قضا دی او که نه دی نو دې کې نو که دې کې یو طرف پکې مثال په طور باندې طرف راجح چې دی دا ځوان دی او طرف مرجوح دا وهم دی
نو دا راته ووایي چې اوس مثال په تور باندې دا خبره کلیر هلته معلومه شوه په ځواني غالب کې نو بیا خیر دې 3 رکعته تو که که نه 3 په 3 وکړه او که نه معلومه نه دا یعنی دا دواړه طرفه برابري سره چې قضا دی او که نه دی دې کې ترجیح دي یو طرف ته نو بیا چې کله ته قضا کې د ماښام مونځ د 3 په ځای به 4 کې او د ماسخوتنې د وترو کې په 3 په ځای به 4 کې دا به ډک کوي پوه شو دا خو خیر داسې چل دی چې د ماښامې دا اموس چې کوم دی که دې کې دیم ډکو که نو په دې کې صدقه نشته دې خبره پوه شو که نه او باقي دا ده هغه چې تاسو ته پته ده که د ډک په ځای به تش وکړو د هغې باندې خو بیا هغه راځي که نه او که دا تش شه د ډک یعنی د تش په ځای ډک وکړو نو دې باندې بیا څه نشته که نه ښه اوس دا ده نو دا 3 قسمه قضا یقیني قضا ظني قضا وهمي په دې کې د 2 قسمو کې بس هغه پوره کول دي او د یو قسم دا وهمي قضا چې دا ما تاسو مثال درکړ نو دا بیا د 3 په ځای 4 کې په 3 کې او نو دې کې بس چلو کی دغه کې بچ کم دی نو سبب بیا پاسې نو 4 رکعات مسلملو کی خو تاسو یاد ساتئ اوس دې باندې چې کوم اعتراض واردېږي په دې قضا عمره په دې دغه باندې مسله باندې اکثر علما کرام چې دین زدا نه مزه بدګماني پچانه کوم هر چا دا خو چې مونږ دې ځان له خیر ولټولې خدا ځینی وخت کې چې دغه غلط فهمي را پیدا شي نو هغه دې غلط فهمه په وجه باندې بیا داسې لګ شی دوار طرف ته لاړ شي نو موږ ول دوار طرف ته نه پوښو مثال په تور باندې یو سړی دی هغه وایي چې بھائی ما ته په دې دا اعتراض دی چې مثال د امام نه به موږ نه قضا شوي او د مقتدیانو نه به قضا شوي نو دا به د قضا د دغه به چې کوم دی د مفترض به متنفل پسې راشي یعنی قضا یعنی اقتدا د مفترض په متنفل پسې دا جایز نه ده نو دې کې اوس موږ 2 خبرې کوو یو دا که چېرته مثال په تور باندې ته مقلد او که غیر مقلد یو سړی غیر مقلد دی نو هغه دپاره خو بیا دغه اقتدا هغه نشته دی خو بیا خود جایز ده نبي علیه السلام مبارک چې کوم دی موږ کړی دی ځکه هغې خو حدیث باندې عادي په حدیثو پسې وضو کنه نو یو باندې د باندې اوسېدونکي کس راغی وی موږ شوی دی نبی علیه السلام جمع کړی دا جمعه مسجد شریف کې ناست دي ابوبکر صدیق صاحب هم دي چې راغی وی د باندې به څوک دغه وکړي صدقه وکړي نو ابوبکر صدیق صاحب چې زه هغه لاړ نو مونځ ولا ورکړ نو د ابوبکر صدیق صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کړی خو دله بیا مونځ ورکړ دا فرض او د ابوبکر صدیق صاحب خو الریډي نفل ځکه چې اوس په مخ کې کړ نو یو خدا خبره شو چې که حدیث والا خبره کې او مقلد نه نو بیا خو تاړو اعتراض مکو بس څنګه کلار شه او کله ته چې مونږ وایو او شوافی هم د دې قایل چې بس کیږي تاسو که خیال کړئ نور مذاهب کوم چې دا مسله شته که سړی نفل ته ولاړ او سنت ته ولاړ دی براشي په بلا به د سیوډه یو بس پسې بودري خدا خو زمونږ واحد دا مذهبي حنفي دی چې په دې ور پکې کوي او ضعیف او دا لغه پکې کړی دي نو هغه وی چې د مفترس اقتدا چې په متنفل پسې صحیح نه بالکل مذهبي سړی چې دا اعتراض کوي شو دا هغه لپاره جواب شته دی جواب دا دی چې بزرګا دا اقتدا چې کم دی نو یو دا چې د مفترض پسې 4 قسمه اقتدا ده نو اقتدا د مفترض پسې اقتدا د متنفل مفترض پسې او اقتدا چې کم دی نو د متنفل په متنفل پسې او نو دا 3 قسمه اقتدا دا ټیک ده د مفترض پسې چې داغه منظم دغه دی او د منظم دا دی دنم قضا دی دنم قضا ول امام خو صدقه نه هغه قضا کې دی نشي بل دا خو چې دی نو امام د قضا خبره مونږ نه کوو چې قصدن مفریخ دی اوس هغه راغه کوو لکه څنګه چې دا افتراء اکثر په دي سنیانو علماء په سکیږي چې مړه دا ټول عمر به منځونه نه کړي بیا په دغه غرض باندې راوګرځي نو زوی دا خبره زین کې یاد وساته کو څوک په دې نیت باندې دا قضا عمر کوي چې به ټول عمر به منځونه نه کوم نو دا ټول عمر کې خدام راځي دلته بیا څنګه ولاړ ټول عمر نه کوم نو دا څه لا ویل چې لکه ټول کال به منځونه نه کوم بیا به د کوم چې ویل نو سلګ غونډه سمې به خړو خو نه دغه غلطه ده پکې بي کې یعنی په خیبر پختونخوا کې مونږ وایو دا څه نور زلوت ثبوت په سلال شه لیکن دا څه چرته نشته چې کله قضا عمري وکي په کوم ورځ باندې بیا جمعهتون ته تعالی ولګي چې خیری بل کال په دې ورځ باندې بیا راځو او بس تا قضا عمري وکړو وسوس نور منځونو تاجت نه چاوي خپکیږي مله شیخانو رحمولیان دې پوزه راغلي شي یو منځ کې نه وغي بیا غوبل جوړ کړی سم خیال نو غرض دا دی چې لکه دا ټول کال چې لا بولی شي اواره ګرځي وکړو به کې دي سوال پیدا کی او دا سیستم نه باید دا یاد ساته مثال په تور دغه خو افترا ده چې دا ټول کال منځونه بیا او که څوک په دغه نیت کوي نورور نه دی کوي مونږه لاول مخالفت کو کله دا ته بدعت وې څنګه چې عبد الحی سے ورته ویل دي مونږه مرته وایو کته ورته بدعت وې څنګه چې امام شاه عبد الله خان سے ورته ویل دي مونږه مرته وایو
هغه دغه ته دغه ویلي بالکل او کنه ته ورته سو کم کې په نو دغه باندې کولی شي خدا چې اقتدا د مفترض پسې ټیک شولا اقتدا د متنفل مفترض پسې ټیک شولا اقتدا د متنفل په متنفل پسې دام ټیک ده خو اقتدا د مفترض په متنفل پسې په مذهب حنفي کې دا مکروه ده نه کی صحیح نه ده د دې وجنه زموږ یو استاد شمو هغه په دې کې یو بل خبره کوله زه خپل یو سوټ کتاب سره کې جاری وساتم خدا ټکی به ته وکم علامه عبدالقیوم صاحب الله دې درجه بلند کی دا په تورو مدرسه کې صدر هغه وخت کې زموږ استاد پاتې شوی ترجمه کې او دا صاحب سوکو دا د غورغشتو مولانا صاحب چې دینو شاګرد پاتې شو بلو شاګردانو کې ده هغه چې کوم دینو چاته تاسو کو په دې مسلې باره کې نو بیا هغه ماته وی چې ما خبر اورېدلې و چې په دې باندې مته مولوی صاحب ډیر خلی کل کړی دي نو مې او په مال به کتاب را نوړ نو مولوی مقاصد سنیه په نوم باندې څه کتاب چې مولوی نو هغه وکړه نو سار چراغ نو بیا هغه بیا مسله کوله دا خو زموږ ډیر زیات ته شوی د تساهل شوی چې تر اوسه پر موږ د عمل نه کړی دا دومره جوخ عمل دی دومره په دلایل ثابت دی بهرحال هغه په دې اقتدا په دې مسله کې یو ډیر زبردست جزئیه بیانول او دا شته د کتابونو لیکل هغه به ویل چې ګوري یو سړی دی هغه په امام پسې نیت وتړو امام پسې خو دې کله نیت وتړو امام چې کوم دی نو څلورم رکعت چې کله د اخیری قاعده باندې کېناستل پکارو نو دې کېنه ناستم دې پاسې و یو سړی راغی د پسې نیت دغه پسې وتړو اوس مثال دې پاسې دلې دی نو بیا پنځم رکعت ور سره وکړو نو په دغه کې سر دې شریک شوی دی او بیا سر شپږم بخامخا کې چې پنځم رکعت وکړو اوس آیا دا فرض څنګه شو دا کتابي مسله ده چې دا فرض چې کوم زینو زکه ونه شو چې دغه کې اخیری قاعده پاتې شو فرض پاتې شوی دا فرض دا نفل ګرځیدلی دی ټول نفل شو داغه دا خبره کوله چې صاحبانو کچرته دا استاد فرض په دې طریقه صحیح نشي ځکه چې د امام چې دینو دا نفل دی او د مقتدی مثال فرض دی نو څه چل به وشي په دې کې چې وایي دا بچ دینو ټول نفل وګرځي نو یاله چې بیا نفل شنو بیا دا نفل پروژه کې د څه برابر دي د فرض برابر دي د جمعې فرض باندې یو نفل د فرض برابر دي کنه نو په دې نه وته اب دا خبره ده کوله او دغه اقتدا چې دینو دا صحیح ده کنه دا چې دغه کې دی په امام پسې ودرې صحیح ده اقتدار اعلی هغه دا ترتیب سره دا یو ډیر زبردست خبره بهر حال اوس بل خبره یو دغه چې رجی دا تاسو دا د دریو په ځای سلور کوي دا هم تاسو ته دا هو کتاب بحر العیقم لیکلي دي او زموږ یو مولوی صاحب یو جمعات کې امامتي کوي او دغه د کزامره د خبره ته منځو باسه یو سړی راغی مولوی صاحب ته پوښتنه کومه نو مولوی صاحب ته وچوکا نو اوس مولوی صاحب چې دی کپویږي دی او مسله پویږي نو چې کله دې ته پوښتنه کې چې جمعات یاد مې نه دي خو چې ورته ما خاموز نه قضا دی او کنه دی خو زه جی احتیاطا نه کوم نو آیا زبدا څنګه کوم نو اوس کله مولوی صاحب پوي نو دې ورته و چې بچو ته چې درې رکعات وکړي اخیری قاعده وکړي بیا په پاسي څلورم رکعت مو سره ملاو او کدا مسله ته بیان نکړي نو دې غلطه هي کنه بھائی ها دا رنګ په ویترو کې به متدغه خبره کوي نو کومه ته په دې موقع باندې خلکو دا مسله بیان کړو زموږ دا څنګه په دې کې دا شک راغلی کې دي شي دغه شک نه بس ټیک ته ګرځي په قضا د سکه او اوس یو خبره ده ما تاسو ته ویل چالکا دا قضا عمرې وي تاسو دې توای نو دې نو معلومیږي دا چې ټول عمر منځونه پر راګرځي وایو الکا دا قضا عمرې وي د ټول عمر منځونه پر په دې نیت د ټول عمر منځونه پر الکا دغه خو زموږ دا نظریه نه ده د ټول عمر منځونه پر راګرځي دمر ادا که چې تسکرا مکرووالی پکې راغلي کراهت پکې راغلي وي نو الله رب العزت په داغي جبیره به وګرځي دا شته مودیات چې هغه کې کراهت راغلي دا غي د پاره بجبیره شي خدا د ټول عمر منځونه پر راګرځي د دې مون قائل نه یو فضیلت شتا د کده روزه کې یو فرض دا یو فرض برابر دی تاش شپک فرض دی او کده ویتر سره دا ویتر حساب کا نو چې یو فرض پاویا قبليږي نو تاسو اندازه والے چې دا 70 لپچې کې مثال په تور ته ضرب ورکا چې سونه منځونه سونه دغه ثواب شو دا د جمعې د ورځې ده د جمعې د ورځې چې یو فرض دا یو فرض برابر دی کنه ورځم د جمعې ده نو دغه خبره افترا ده چې څوک کوئی چیرې دا نګور دا نوم ورته قضا عمرې وي نو موږ وایو چې دا د دې وجه نه چې دا ټول عمر منځونه پر راګرځي ځکه دې کې په دې کې چې کوم دی نو چونکې فضیلت نسبتا ډېر دي د نورو میاشتو د عبادت په نسبت باندې د نورو ورځو په عبادت په نسبت باندې دې وجه ورته قضا عمرې ویل پوه شو ها زمونږ نظریه او سوچ داري چې په دې باندې کستان شپږ منځ قضا شوی دا شپږ د پیرو ګرځیدل شپږ منځ دي پیرو ګرځیدل ستاسو به د شپږو نه فارغ شو اوس د ثواب دی یار زمونږ د ثواب سره څه کار دی الله پاک به ثواب ورکړي اشاره له سره کوي موږ هغه ته سجده ولګوله
زموږ مقصد هغه ته سجده دار رب ته دغه مقصد دی. اور ڈاکٹر اقبال سے وہی ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. نو وایو چې ته خو یو سجده خدای قبول کړي کنه. دې کې زمونږ یو دوستانو کې یو ملګری و د دې پیر سبا بابا جي سي مرید هغه چې کوم دی نو ډېر ښه سړی و. د عبدالکریم مولوي صاحب د دې اوخم حافظ قرآن او په سترګو باندې معذور هغه د وی چې زما بابا جي چې کوم دی نو پیر سبا بابا جي صاحب دې قضا عمر کوي څنګه چې بنزرګي مولوي صاحب کوله کنه داسې کوي نو داسې هغه کوي نو سبا بعضې کسانو پکې داسې هغه مغه وکړو لکه مړه په بل څه باندې سره رد وکړه چې ته دغه باندې په ملحدینو باندې رد وکړه چې ته په نورو هغه باندې رد وکړه چې هغې باندې سړی کفر او دغه ته رسي د ګناه کاري عبادت باندې رد مه کوه چې کوم عبادت چې هغې که څه کولو کې څه بدیت هم نو ته څه مواني وي اذا لم يتحقق نفي الشی فقد ثبتا تو سر ټیک دی ښه نو هغه وایي چې ما استخاره وکړله چې دا به څنګه نو د هغه د غاړې دي اوس صفات دی او ما سره په هغه موقع باندې نور یو دوه درې کسه ملګري نور وو چې دا خبره هغه کوله ما هغه استخاره مې وکړه خوب مې ولیده نو هغه خو هسې مې لکه په سترګو باندې معذور و نو د دې معذور خوب داسې چې دي چې په دې یخه باندې څنګه یو ځای ته لاړ شي نه خو لکه پته وي چې دلته رالم او دا کسان دي داسې ترتیبي وایي زه خو ینم نه خو اواز کېږي چې څوک د خزامرې نه منې کول کېږي دا جهنمیان دا ټکي مې واورېدل نور څوک مې لیدلي چې څوک دي خو بهرحال دلته کې چې دی نو خبره د عبادت ته خبره د څه ده د عبادت ته اوس که سړی وایي چې دا خوب شیطاني دی هغه استخاره کړې ده استخاره خو مسنون طریقه ده بله دا چېره مثال په تور نو دا خو د عبادت هغه خبرې پکې د هغې دپاره چې دی کړې وه هغه د عبادت طرف ته هغه راغلي دي په دې خوب کې بهرحال دې باندې انشاءالله بیا په جمعو کې ائمه خپل دغه هم کوي تقریرونه کوي او ما دا یو څو خبرې ترې راواغستې دې دپاره چې تاسو ذهن کې راشي